بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید قبل شاه ګرانو کتونکو خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ویلی کېږي بیا دا چې افغانستان ته چې کوم دی اخرنی ډیډلاین یو ځل بیا ورکړلی شو هغه دی 31 اګست چې کوم دی افغانانو ته یو ځل بیا ډیډلاین ورکړلی شو چې په دې کې تاسو خپل څومره هم کاروبارونه دي یا چاته پیسې وي څه قسمه مسلې مسایل وي ستاسو نو هغه راغونډې کوي او دغه شي نه ختم کوي ولې چې دې نه مخکې هم تاسو ته تاریخونه میلو شو خو تاسو په هغې باندې عمل درآمد ونه کړو خو دې کې که لږه شانتې خبره مونږ واضحه کړو نو افغانیان مخکې هم دا ویلي چې مونږ ورسره خبرې کړې دي هغې ویل چې دغسې ډېر تاریخونه مونږ ته راکړلي دي خو بیا پسې اکشن نه دی اخیستلی شوی خو دې ځل چې کوم دی نو که مونږ وګورو د صوبې چې څومره هم د غیر قانوني افغانیانو ډیټا وه نو هغه وفاق واغشتله او وفاق به پرې هغه ځینه قانوني کاروی کوي خو مونږ وکتل چې 13 ورځ چې کوم په نوخار ازاخیل کې کوم کیمپونه وو د هغې نه خلک وویستل او خپل افغانستان ملک ته والله واپس یو کا خو دې کې یو اهم خبر هغه دا دی چې کوم نوی خبر مخې ته راغلی دی چې مخکې به کوم غیر قانوني افغان کډوال بتله واپس خپل ملک افغانستان ته نو په لاره کې به ورته ډېر زیات مشکلاتو 3 او 4 ورځې به چې کوم دی نو هغې په لنډي کوتل مین روډ باندې تېرولې او 5-6 ورځو نه بعد به چې کوم دی هغې بارډر کراس کولو بیا به چې کوم دی نو افغانستان ته تله خو اوس یې ورته دغلته کې یو اهمه کیمپونه چې کوم دی یو په لنډي کوتل کې جوړ کړو یو ورته زما چې څومره اندازه ده په پېښور کې جوړ کړی شوی دی په هغې کې UNHCR والاو دا یو ښه اقدام اوچت کړی دی چې کم کډوال وي غیر قانوني افغاني وي نو هغه بازي د خپل پوره کور ډیټا به هغې سره جمع کوي په هغې باندې به هغې تصدیق هر څه به کوي سټمپونه بیا به راځي دوی به خپل ټرکونو ته کډه لوډ کوي او خپل ملک افغانستان ته به په یو ګو کې ځي لکه اوس هغه سیسټم ختم شو چې لکه په لنډي کوتل بایپاس باندې به چې کوم دی نو دوی 3 او 4 ورځې به تېرولې بیا به بارډر ته نږدې کېده بیا به هلته سکینینګ کېدو بیا به هلته ډاکومنټس چک کړلی کېده بیا به هغې نه بعد هغې بارډر کراس کولو نو اوس هغه سیسټم ختم شو ورته با کې دا UNHCR والو کیمپونه جوړ کړ په هغې کې به د دې تصدیق کېږي تصدیق نه بعد به چې کوم دی نو دوی خپل ملک ته واپس ځي او په یو ګو کې به ځي لکه هغه سیسټم چې کوم دی ختم کړلی شو دې سره که مونږ دلته د تجارتي خلکو خبرو کو نو ویلی کېږي دا چې څه د پاسه 3 لکه خلک چې کوم دي غیر قانوني افغانیان هغې په تجارت کې چې کوم دی لګیا دي خپل کاروبارونه دا هر څه کوي خو پکار ده چې دغه خپل کاروبارونه راغونډ کړي ولې چې افغانیان بیا دغه هم ګیله کوي چې موږ سره د میرنۍ مور سلوک کوي پاکستان نو زه به یو خبره واضحه کړم چې د میرنۍ مور سلوک خو ځکه نشي کېدی چې تاسو وګورئ دې نه مخکې هم 3-4 ځل دي ته ډیډلاین ورکړلی شو چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ او اوس چې کوم دی نو هغې لګیا دي بیا هم اخرنی ډیډلاین یې ورله ورکړو 31 اګست چې دا تاسو سره بالکل اخرنی ډیډلاین دی پرون مونږ په دې باندې د صحافیانو سره خبرې اترې کولې چې دغه اخرنی ډیډلاین خو ورکړلی شو خو آیا دې نه بعد به څه کېږي نو ویلی کېږي دا چې دې نه بعد چې کوم قانوني کاروایانې دي سختې هغه به کېږي بیا به په دې کې چې کوم غیر قانوني افغانیان دي نو هغې به خفګان نه کوي چې لکه مونږ سره د میرنۍ مور سلوک کېږي نو پکار دغه ده چې تاسو ته ډیډلاین میلاویږي تاسو خپلې کډې کوډې راغونډې کوئ او خپل چې کوم تجارت دی هغه راغونډ کوي او تاسو لاړ شئ او دې سره سره یو اهم خبر دا دی چې دلته کې به کوم غیر قانوني افغانیان کډوال وو هغوی به چې خپل ملک افغانستان ته تله نو هغوی به یو ګیله دا هم کوله د پاکستان حکومت نه چې موږ سره خو د خوراک دپاره څه نشته دی نو موږ به د ټرکونو دغه کرایګانې چې کوم دی څنګه ورکوو خپل ملک ته به ځو پاکستان یو ښه اقدام ورته دا هم اوچت کړلی شو چې د پاکستان نه څومره هم کډوال ځي نو هغې دپاره به مفت ټرک ملاویږي او در بارډره پورې به هغې ته د هغې کډه وړلی کېږي خو پکار افغانستان له دا او د افغانستان چې کوم د ټرک ډرایورز دي هغې له پکار ده چې خپل افغانیانو سره په دغه کډو کې کومک وکړي او خپلې کډې ورسره په اسانۍ باندې واړوي بلکې دا نه چې کمې کرایګانې مخکې 2 لکه وي هغه ورته سیوا کړي او د مطلب د چا مجبورۍ نه غلطه فایده اوچتول نه دي پکار نو پاکستان اړخ نه یو ښه اقدامات اوچت شوي دي هغه که موږ وګورو UNHCR د طرف نه چې کوم لکه 3-4 ورځې به دي په لاره لګېدې اوس هغه هر څه یو ورځې ته راغله په یو ورځ کې به دي خپل ملک ته ځي بل که موږ وګورو نو پاکستان د رعایت خبره که موږ وکړو نو لکه یو ملک کې هم داسې نشته دی
چې هغه مطلب تا ته بار بار ډیډلاین درکړي. موږ نور ملکونه هم ګورو چې هغې ته څنګه پته ولګي چې دا غیر قانوني دی، نو هغه راشي او مطلب یا یې جیل ته کی یا یې حوالات ته کی، هغې نه بعد هغه بیا خپل ملک ته ډیپورټ کی. خو پاکستان واحده یو داسې ملک دی چې دا تقریبا زما په یادونو کې چې راځي نو تقریبا دا څلورم که پنځم اخرنی ډیډلاین دی چې غیر قانوني افغانیانو ته ورکړلی کېږي. یوازې غیر قانوني افغانیان نه، څومره هم چې غیر قانوني په پاکستان کې ژوند کوي نو هغې ته ویلی شوي دي چې تاسو خپل ملکونو ته واپس لاړ شئ. او دې سره که مونږ یو اخرنی خبره دا وکړو چې کم کډوال دي نو هغې له پکار دا دي چې کیمپونه که پراته یا هغې له چا ځای ورکړي یا پراپرټي ډیلرز وي هغې چې کورونه ورکړي، پناهګانې ورکړي، نو هغې خلاف هم سخت نه سخت قانوني کاروایانې کېږي. او موږ بار بار ګورو بیانات د وفاق لخوا چې کوم محسن نقوي دی هغې هم دا بیان جاری کوي چې پکار ده موږ دي 50-50 کاله دلته وساتل په پاکستان کې، نو مزید دی له هم پکار دي چې خپل ملک ته لاړ شي. بلخوا افغانستان دا هم یو ګیله کوي چې موږ کله راتلو نو دوی موږ ته ډېر په خوشحالۍ باندې هرکلی کړی او اوس چې کوم دی نو دوی موږ سره ظلم کوي، موږ وباسي. نو پاکستان لخوا ورته واضحه ویلی شوي دي چې کوم غیر قانوني دي هغې د خپل ملک افغانستان ته لاړ شي، کم ډاکومنټس دي هغه یې پوره کړي، ویزه دې واخلي او بیا دې پاکستان ته راشي، که کاروبار کوي که هر څه کوي نو دوی ته به هېڅ قسمه مشکلات نه وي. دا زموږ نه نوی ولاګ در بل ولاګ پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت. د لوی الله په امان.